سلامونه مرګرو، ذاکر الرحمن یم. د پړانغار د مومندو چې کومه پخوانۍ قصې دي، د مشرانو د وختو چې کم قبرونه دي او کم قصې دي، کم جنگونه تیر شوي دي او کم پخواني مطلب د مشرانو د وختو چې څه هم تیر شوي دي، نو هغه د مشران چې کوم دی ماشاءالله ډېر ښایسته په ډیټیل سره ویلي دي. نو دا ویډیو راسه وګورئ ټول. دا جنگ انبار او پړانغار ترغاو برنګ عثمان خیل په شریکه باندې کړی. دا څوک دا زمونږ د هغه نیکونو هغه مشران نیکونو نه وروسته چې کوم نیکونه بیا دا نور احمد بابا دی، دا سید احمد بابا دی او دا ګل احمد بابا دی. دا د هغه مشرانو قبرونه په دې ځای کې دا مونږ ته لکه موجود دي. دا کوم تاریخ چې مونږ بیانوو نو دا د دې مشرانو تاریخ دی. نن زمونږ موضوع ده د عثمان خیل بابا په دغه باندې چې عثمان خیل بابا څوک و. عثمان خیل قبیله چې کوم ده نو دا کم دی نه، دا راغلي دي د افغانستان نه چې د دوی دا سلسله چې کوم ده نو دا قیس عبدالرشید ته رسېدلې. هغه ځای نه کرلان بابا راغلی، بیا پسې دې خواته دغه دی عثمان خیل بابا خپل نوم چې دی نو هغه محمد دی او په اټا کې پیدا شوی دی، نو دته اټا بابا هم ویلی شي. بیا دی د شیخ ملی بابا او ملک احمد خان بابا د مردان صوابۍ ملکان او سوات هیش لتلی او په الډن ډیری کې وفات شوی دی، هلته دفن دی. نو هلته کې د هغه مزار دی او اوس په هغې باندې موجوده کار هم شروع دی چې په هغې کې خپله لایبرري هم جوړېږي او دغه لایبررۍ کې عثمان خیل قبیله کې چې هر څومره چا سره کوم معلومات یې نو هغه غونډ هغه ځای ته راټولوي، هغې نه به په هغه ځای کتابونه جوړېږي او بیا به خلکو ته ترلاسه کېږي. عثمان خیل بابا چې کوم دی نو د هغه 15 غټ قومونه د هغه نه جوړ شوي چې هغه غټې قبیلې دي چې هغه ماندل دی، علیزی دی، شموزی دی، اصیل دی او محمد بهبود عرفی بود بابا. دا ماندل، علیزی او اصیل قوم چې کوم دی نو دا خاص په باجوړ جنسۍ کې دي او شموزی قوم چې کوم دی نو دا څه ملکان کې راغلی دی او څه هغه طرف ته ذلدیر ته رسېدلی او د انبار او پړانغار د بوټ بابا چې کوم اولاد دی نو دا انبار او پړانغار دی. نو انبار او پړانغار چې کوم دی نو دا دوه تحصیله دا زمونږ په دغه کې راغلي، په ډسټرکټ مومند کې راغلي. اوس مونږ تېر موضوع باندې خبره کړې وه چې د امبیلې د مشهور جهاد خبره هم په هغې کې شوې وه. اوس د هغې نه بعد وایي د امبیلې د مشهور جهاد نه پس چې مشران وفات شو لکه سیدو بابا جي او خان بابا او نور کوم کشران او مریدان چې پاتې شو نو هغوی خپل تاریخ له دوام ورکړو چې په نتیجه کې د ملکان جهاد شو او بیا د چکدري جهاد هم شو. وایي په دې د ملکان په جهاد کې دا د مانکي شریف د باباجي د مشرۍ لاندې نور احمد بابا او سید احمد بابا خپل لښکر را وړاندې کړ او په دغه جهاد کې شامل شو. وایي دا جنگ چې کوم دی نو په 1895 کې په 20 فروری باندې جهاد ته روان شو. دا جهاد د مارچ په 2 تاریخ وشو چې 2/3/1895 تاریخ و او د هغې نه بعد بیا په چکدره حمله وکړه انګریزانو ته په هغې کې ماتې ورکړه. 4 شهیدان د سید احمد ملک د لښکر نه وشو د چکدرې په جهاد کې او د ملکان په جهاد کې 20 کسان شهیدان شوي چې یو پکې مشهور زیارت دی د اسکندر شاه بابا په نوم یادېږي. دا د لوی سړک په غاړه دی د ملکان د کنډو له سر نه لاندې. دا شهید نوم د ملک سید احمد د لښکر کس دی. سید احمد بابا او د هغوی د وفات نه بعد بیا د هغوی مشري چې کوم دی نو ګل احمد بابا او سید احمد بابا ته حواله شوه. نو سید احمد بابا او نور احمد بابا ته حواله شوه، خو سید احمد بابا هم د خپل مشر ورور نه مخکې وفات شو. نو بیا یې مشري د هغه زوی ګل احمد بابا ته حواله کړه او د ګل احمد بابا چې نو هغه د خپل مشر تره نور احمد بابا نه وړاندې وفات شو. نو بیا هغه مشري په خپل لاس کې واخیسته. د هغه د وفات نه بعد د جندي غزا جهاد د انګریزانو سره وشو چې پکې ملک عبدالخالق او شیر محمد ملک برخه واخیسته. دا جنگ انبار او پړانغار ترغاو برنګ عثمان خیل